زمونږ زه د الفورۍ اوسېدونکی یم، قیوم محمد مې نوم دی جي. او دلته کې زمونږ په دې علاقه کې دا واوره ورېږي د سهار نه شروع ده، او چې نوره وشي نو هم به ښه وي. زمونږ علاقه داسې ده چې دا داسې د غرونو غوندې علاقه ده، په دې کې چې هر کله واوره وشي زمونږ فصلونه ښه وي، زمونږ اوبه ډېرې او خوړونه راشي، زمونږ په هر څه مونږ بیا دغه ښه وي. داسې که دا خوړونه ډېر شي نو زمونږ تر جنریټر زیات جنریټر لګېدلي دي، او زمونږ زیاته د بجلۍ هغه دی کمي ده. دلته کې د وابډا بجلي ده، کله یي او کله نه وي، خو زیات مونږ کامیاب په څه معنی چې مونږ الله رحم دا کړی چې جنریټر دي، چې خوړونه نه وي او د واورې نه وي او بارانونه نه وي، نو مونږ باندې د خوړونه وچ شي، نور هم د څښلو د اوبو هم ډېر تکلیف راځي، بیا د فصلونو هم تکلیف راځي. په وروستني کالونو کې چې و نو هغه لږ داسې هم د سوکړه غوندې تېر وته، نه فصلونو نه میوجاتو نه اخروټو او هېڅ شی هم نه په دې ملک کې، نه خوبانۍ وه نه زردالو، هېڅ شی هم په دې ملک کې نه و. او سږني کال خو الله رحم وکړو، دا واوره وشو چې الله دې نور هم وکړي چې دا زموږ په ملک پې اباد وي. بېګا ماښام نه بعد واوره کې شوې ده او د اوسه پورې ورېږي. مونږ ورته په خپله هم ډېر زیات خوشحاله یو، ولې چې د دې په وجه باندې چینې زنده شي، اوبه ډېرې شي، بیماریانې ختم شي، او ډېر افتونه مرضونه د دې واورې سره ختمېږي زموږ د ضلع. السلام علیکم، زما نوم حیدر علي دی، زه د شانګلې اوسېدونکی یم. دا واوره تقریبا میګا د شپې نه وروسته شروع شوې ده او تقریبا ورېږي، لا پته یې نه لګي چې څه ټایم پورې به ورېږي څه ټایم پورې به نه ورېږي. بل زموږ دپاره واوره ډېره اهمه وه، ډېره زیاته لازمي وه. بل بارانونه هم نه وو، بیماریان هم زیاتې شوې وې، بعضې ځایونو کې اوبه هم ډېرې کمې شوې وې، اوبه به نه وې، لږ ډېر غټ مشکلات به وو خلکو ته. اوس واوره ورېږي الحمدلله، ښکلې واوره ورېږي. بل زه دا پیغام ورکوم خاص کر د دې سیلګرو دپاره، کم ټوریزم والا چې دي دوی چې دلته راځي شانګلې په طرف باندې، نو د ټولو نه مخکې زه دا وایم چې خپل احتیاطي کم تدابیر چې دي، مثال په طور د ماشومانو لپاره ګرمې کپړې، جاکټې دا وسل کم از کم لازمي وي. بل د ګاډو لپاره چینجونه لازمي دي، ځکه چې په واورو کې بیا ګاډي داسې نشي چلېدی، نو بیا ډېر غټ مشکلات وي، ماشومانو ته هم ډېر مشکلات وي، لویو ته هم ډېر مشکلات وي، زنانو ته پکې هم وي.